سورہ نمل شلم سپارہ آیت نمبر اتاتیایم حالات و حیبت و ہولناکی دا قیامت ذکر کولا پای کی یو داو چی پورز دا قیامت باندې شپیلے والی شي نو د ځمکې او د اسمان دا ټول مخلوقات دا به په یره باندې شي په دې باندې به یره راشي او د هغې د وجې نه به دې بېهوشه شي او مړه به شي د هغې نه وروستو بیا یو بل حالت ذکر کوي هغه دا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ته دې غرونو ته وګوره دا غرونه چې دي دا څومره کلک دي خو په ورځ د قیامت باندې به دا داسې رواني لکه وریځې وریځ چې دی نه هغه روانې مونږ اسمان ته ګورو نو مونږ ته داسې ښکاري چې د وریځ ولاړه ده وریځ هغه په حرکت کې د هغې وجه دا وي چې د هغې هغه جسامت غټي جسم یې غټي ولاړ ښکاري ځکه چې یو غټ شی هغه رواني نو د هغې په حرکت باندې سړی نه پوهېږي لکه جس چې دی نه هغه رواني اوچتي ډېر په دغه باندې سړی پوهېږي چې یاره دی حرکت کوي او بلکې هغې کې چې څوک ناست دي نو هغه ته خو اندازه نه کېږي چې دا روان دی او بلکل ولاړ چې نه ښکاري نو غټ جسم والسیس چې هغه رواني نو د هغې د روانتیا پته نه لګي نو دی به وایي چې د غر ولاړ دی چې ګوی وته هغه به داسې رواني لکه د وریځې دویم مطلب د دې علما دا ذکر کوي چې ته دې غرونو ته وګوره دا په دې دنیا کې څومره کلک دي په دې باندې چې حکومت اعلان وکړي چې یاره په دې کې مونږ سورنګ وباسو نو په هغه سورنګ باندې کلونه ولګي هرې دی چې نه هغه سورنګ وباسي او په هغې کې بیا چې نو آمد و رفت هغه شروع شي عام خلک چې دی نه هغه لګیایي ګټان ترې نه راماتوي خو په هغې باندې په غر کې کمی نه راځي او مخ په شانتي یا چې نو ماربل والا ته وګوره مشینرۍ یې لګولي او بارود پکې اچوي او ډز ترې وباسي چې یاره د دې غر نه چې نو ګټې راماتې شي او د هغې نه مونږ ماربل جوړ کړو په هغې باندې اخته یي په کلونو باندې چې نو په یو غر کې لګیا یي غر کې کمی نه راځي معمولي غوندې کم شي دا څومره کلک الله پیدا کړي دي وهي تمر مر السحاب دا به داسې روان شي په ورځ د قیامت لکه وریځ چې روان څنګه چې هغه اواره روانې یو اوار شي صفت یې نه لګي دقه شانتې به دا غرونه هم چې نه هغه اوار شي دا د قیامت هولناکي ده چې دومره کلک څیز هغه په ورځ د قیامت د الله تعالی د حکم د وجې نه اوار شي او روان شي انسانه دا ورځې لپاره دې څه تیاری کړی په هغه ورځ د الله تعالی سره مخامخ کېدل دي د هغې دپاره دې څه تیاری کړی چې زه به الله سره مخامخ کېږم ما سره به حساب و کتاب کوي څه جواب به ورکوم صنع الله الذي اتقن كل شيء کاریګري د الله وګوره الذي هغه الله اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر یو شی د الله کاریګري وګوره نو هر یو شی د هغې مناسب مضبوطیا یې ول ورکړې ده غر ته وګوره نو غر لی د هغه مناسب مضبوطیا ورکړې ده اونې ته وګوره نو د هغه اونې لی د هغه مناسب مضبوطیا ورکړې ده ځمکې ته وګوره نو ځمکې لی د دې مناسب مضبوطیا ورکړې ده د هر یو څیز د هغه مناسب مضبوطیا ده خو بیا د اسمانونه او د ځمکه هغې لی داسې یو مضبوطیا ورکړې ده چې ته د اسمانونو کې چې نه هغه وګرځې او نظر تیر راتیر کې نو هېڅ چوند او هېڅ نقصان به په دې اسمان کې بیا نه مومي او د دومره غټ اسمان ته وګوره ستن پکې نشته دا نه راپروزي دا چا مضبوط کړی دی صنع الله الذي اتقن كل شيء موږ وړوکې غوندې آبادي جوړ کړو په هغه کې بیمان ورکوو ستنې ورته ودرو بیا هم پې یېرېږو نو یاره چېرته چې نو کرک نه شي
یاره چې ډېر لوډ پې مه راوړه چېرته چې نو را پرېونځي په هغې باندې بیا هم یېرېږو د الله تعالی د کاریګرۍ ته وګوره څومره مضبوط هر یو شی پیدا کړی دی چې څنګه مضبوط پیدا کولی شو دقه شانتې دقه مضبوط څیز په ورځ د قیامت لکه د وریځې روانوي او لکه د شګو چې نه هغه الوزي انه خبیر بما تفعلون یقینا د الله تعالی خبردار دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ دنیا کې چې څوم کې که ښکاره کې او که پټې کې که ځان لی کې او که په ګڼه کې چې هر څه کې د هغې نه الله تعالی خبر دی نو چې خبر دی نو څه به حساب کتاب به کوي که نه پلار زوی ته وایي بچې کوه ما ته پته راښه چې ته څه کې ګورو به ماسخوتن به ګورو میاشت پس به حساب کتاب کوو پته به دې ولګي د دې پته لګولو د دې خبرتیا مطلب دا چې حساب کتاب سره کوم که کمی دې کړي سزا به ته ملاوي انسان ته دمکی ده یره ده انسان عمل سم کا هسې نه چې زړه کې ردایي چې یاره زه خو ځان له پټ یو کار کوم څوک ترېنه خبر نه دي الله وایي زه ترېنه خبر یم که نه قیامت کې مال راځي حساب کتاب به کوو وترى الجبال توینی غرونه تحسبها جامدتن ته ګمان کې په دې باندې د کلکو وهي تمر مر السحاب او دا به روانېږي په شانتې د روانتیا د وریځو صنع الله الذي کارګري د الله هغه ذات ته اتقن کل شیء چې مضبوط کړی دی هر یو شی انه خبیر یقینا د الله خبردار دی بما تفعلون په هغه باندې چې تاسو یې کوئ